والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درد الالحاد درسونه روان دي، 14 اعتراضات موږ ذکر کړي دي تفصیل سره. هغه ټول موجود دي په ویډیو په شکل کې. نو موږ هر یو ویډیو کې د ټولو مسلمانانو دا درخواست لرو چې به دا درسونه اورئ. ډېر اهم درسونه دي. دا درسونه مخکې شیر کوئ. د الحاد دا فتنه چې دا ډېره زیاته په تیزۍ سره په خورېدو ده، او الحمدلله موږ په تخصص کې دا علماء کرامو ته پړاوو. موږ له پکار دي چې زموږ هر یوه جامعه کې چې تخصصات کیږي چې د الحاد د یو پیریډ یو انتظام مرګري برابر کې مو کم چې ناظمان دي او کم چې محتممین حضرات دي، هغوی نه موږ دا ګزارش کوو چې زموږ علماء کرامو کې د الحاد دا بیداری راولي، جدید مغربي فکر او فلسفه زموږ علماء کرام وپېژني. نو انشاءالله چې کله زموږ علماء کرامو دا مغربي فکر او فلسفه وپېژندله او د الحاد د اصولو نه خبر شو، نو انشاءالله دا الحاد رد بیا ډېر آسان دی. او الحمدلله دا زموږ علماء کرام موجود دي. او اوس موږ ټولې دنیا دا د ملحدین له چیلنج ورکو، دوی که پار مقام کې زموږ دا نمبر موږ هر یو ویډیو کې شیر کوو. کم یو ملحد داسې وي چې موږ سره بحث مباحثه کول غواړي، موږ ورته 40 غنټې انشاءالله حاضر یو په هر یو موضوع چې دوی باندې، که د ساینس په موضوع کې، که د بیگ بینګ موضوع وي، که د ارتقا موضوع باندې دوی موږ سره بحث کول غواړي، که هر یو انشاءالله، او که اثبات د وجود د باری تعالی وي، که ما بعد طبیعت سیزونو په دې ټولو کې چې دوی موږ سره بحث کول غواړي، انشاءالله موږ دوی سره حاضر یو. خپل سبق ترازو 14 نمبر اعتراض دی. دا مشهور اعتراض مستشرقین او ملحدین کوي. وایي په حدیث مبارک کې راځي چې لمر د غروب آفتاب نه وروسته د عرش نه لاندې سجده کوي الله تعالی ته. اوس خو ساینس موږ ته وایي دا وښودله چې بھائی د انور خو چې دی آفتاب چې دی دا خو په افق باندې همیشه موجود وي. کله نه چې کائنات پیدا شوی دی، د کائنات د ابتدا نه دوی نظریه پیش کوي د بیگ بینګ، چې 14 اربه کاله مخکې د بیگ بینګ وشو، یو دماکه پیدا شو، یو ماده پیدا شوه، بیا مادې سره یو ضد ماده پیدا شوه، ماده میټر ورته وایي، ضد مادې ته انټي میټر وایي. دا چې پیدا شو دوی خپلو کې وجنګېدل، یو کائنات دی وجود ته راغی. هغې باندې اعتراضات جوابات مخکې شوي دي د بیگ بینګ په نظریه باندې. په خپله باندې سټیفن هاکینګ په خپل کتاب کې کائنات کې خفیه راز، په دې کتاب کې دا خپله وضاحت کوي سټیفن هاکینګ بابا. ځکه دهریان ټول په دې خلکو دوی ایمانونه راوړي دي، د دوی نظریه مني، نو دا د دوی په نظم مسلم خلک دي. نو د دوی دا خبرې موږ دوی له بیانوو. هغه وایي په اولني سیکنډ کې وایي ډېره زیاته تبدیلي راله. بیگ بینګ چې کله وشو په اولني سیکنډ کې وایي د کائنات اکثر حصې وایي دومره تیز رفتارۍ سره سفر وکړو چې د رڼا د رفتار نه هم تیز سفر وکړو. حالانکه دا مسلمه خبره ده، دا د ساینس مسلم اصول دي چې د رڼا د رفتار نه تیز څه نشته. مولوي صاحبانو رڼا څونه رفتار کوي تاسو ته خو به پته یې که نه، 3 लाख کیلومیټر فی سیکنډ، سو چې دا 1,86,000 میل جوړیږي. مولوي صاحبانو دا غټې غټې خبرې به یاد ساتئ. نو دې وخت کې ګوره د رڼا د رفتار نه هم چې دا کائنات تیز خواره شو، نو دا خو به عقل اوس نه مني، دا خو خلاف عقل شو. ولې موږ سره عقلي دلیل موجود دی چې د رڼا د رفتار نه تیز نشته دی څه شی. دا ټول کتاب کې وضاحت موجود دی، خو تاسو نه ذهن نه به وتلی وي. بیا چې کله وایي کائنات دغه شو، نو تقریبا د نور دا رڼا چې دا او د نور دا انرژي او دا توانایي چې ده، نو دا وایي 4.5 اربه کاله وشو. دا د ساینس نظریه ده. دا به هم داسې پراته وو. نو 4.5 اربه کاله مخکې موږ له دې نور څه وکړه، انرژي راکول شروع کړه. 4.5 اربه کاله مخکې دې کې وایي 4.5 اربه کالو نور هم توانایي او انرژي موجود ده. نو دا چې دی دا د خپل کهکشانه د انمر چې دی د خپل کهکشانه غیر چاپیره ګرځي. دا یو چکر په 22 کروڑ کالو کې پوره کوي. څو کې 22 کروڑ کالو کې باندې پوره کوي. نو دا همیشه په افق باندې موجود دی. حدیث مبارک کې راځي، کوم چې حدیث مبارک ذکر شوی دی، صحابه ته پوښتنه کو چې الله رسوله د انور چې غروب شنه، نبی علیہ السلام ورته تمثيل بیان کو، سیو کو مثال کې ولا بیان، مثال ولا بیان کو. د دې اعتراض جوابات چې دي
علماء کرام ورکړي دي. مفتی شفیع رحمت الله علیه په معرف القرآن کې د دې تفسیر مکمل وضاحت کړی دی. دغه شانته کې د مستقر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، دلته د استقرار نه مراد مفتی شفیع رحمت الله علیه وضاحت کړی دی. وای د استقرار نه مراد استقرار زمانی دی، یعنی هغه وخت چې لمر خپل وخت پوره کړي او هغه به د قیامت ورځ وي. ځکه چې الی اجل مسمى بل آیت مبارک کې راځي چې د انور او سپوږمۍ دا روان دي تر څه وخته پورې؟ الی اجل مسمى یو نامدار مودې پورې. داسې او دا نظریه اوس د ساینس هم ده. ساینس وایي چې 4.5 مربع کاله دی کې نور توانایي او طاقت موجود دی، نه پس به دا بې نوره شي. دا به بس به بلیک هول به ځان ته راکاږي. چې کله بلیک هول دا هر څه کائنات ځان ته راکاږي نو دا نه به واپس یوه ذره جوړه شي، هغه کې به وخت او دا ختم شي. بیا موږ به دهریانو باندې سوال کوو چې تاسو ټیک ده، تاسو په موږ باندې اعتراض کوئ. نبی علیہ السلام عام مسلمانانو ته مثالونه بیان کړي دي. بل د هر یو مخلوق د سجدې انداز جدا دی. مولوي صاحبانو موږ څنګه سجده کوو؟ موږ په وان دامونو سجده کوو که نه؟ حالانکه ونې هم سجده کوي. بابا وایي که نه، وایي څوک افتاب شي په اسمان راخیژولی، د افتاب راخیژولی په اسمان دی. وایي څوک په شپه کې شي مهتاب راخیژولی، د په شپه کې خیژولی مهتابان دی. وایي څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی، د خاورو پیدا کړی ګلستان دی. وایي څوک بنده لره ایمان شي ورکولی، د ورکړی هر مؤمن لره ایمان دی. وایي څوک چې روح نه نویستلی په یو ماشي ژوندي کړی د په روح تمام جهان دی. وایي څوک له څنګه شي ګوهر پیدا کولی، د له څنګه پیدا کړی دور مرجان دی. وایي څوک د ځمکې نه اسمان ته شي ختلی، دا عیسی لره ورکړی دا مکان دی. وایي څوک د خدای سره خبرې شي کولی، د موسی مشرف کړی په دا شان دی. څوک د خدای سره خبرې شي کولی، د موسی مشرف کړی په دا شان دی. وایي څوک به سپینه ګیره پای تر قیامته د په حضر باندې کړی دا احسان دی. حضر علیه السلام باره کې خو دا پکې یو خبر محتراله محدثین حضرات وایي چې وفات شوی دی، لیکن او داسې اولیاء کرام او داسې صوفیه حضرات څه وایي چې ژوندی دی. وایي څوک به سپینه ګیره پای تر قیامته د په حضر باندې کړی دا نقصان دی. وایي بیا څه وایي به سجود ځمکې سر دی لګولی، زموږ مقصد دی کړیو کې دی. به سجود ځمکې سر دی لګولی، همې ځوړن په رکوع سره اسمان دی. هره ونه په قیام ورته ولاړه، هره ونه په قیام ورته ولاړه، هر ګیا یې په تسبیح سره زبان دی. ګوره اوس ونه هم سجده کوي، ګیا هم سجده کوي، خو موږ نه پېژنو. وایي هر ماهي په دریاب کې حمد وایي، هر مارغۍ په چمن کې ثنا خوان دی. وایي مخلوقات واسې نه دی پېژندلی. دا کړی چې ده که نه زه چې دا کړی زما وس کېدی په سرو زرو ولیږو. مخلوقات واسې نه دی پېژندلی لکه ده سره چې قدر د خپل ځان دی. الله ځکه نبي علیه السلام به ویلي لا احصي ثناء انت علیک کما اثنیت علی نفسک. یا الله زه به ستاسو ثنا او صفت بیان کوم. دا دهریان پاسېږي د رب نه انکار کوي ظالمانانو. مخلوقات واسې نه دی پېژندلی لکه ده سره چې قدر د خپل ځان دی. وایي د زرګونو صفتونو راشه ګوره. بابا اخره کې څه وایي د زرګونو صفتونو راشه ګوره، یو صفت یې کړی ما عبدالرحمن. نو موږ دا وایو دهریانو الله رب العزت موجود دی. د هر یو مخلوق د سجدې انداز جدا دی. د هر یو مخلوق الله رب العزت آیاتونه موږ ذکر کړي دي، هغه ته راځو. بل موږ په دهریانو باندې دا سوال کوو، تاسو وایئ چې بھائی دا ماده ده. موږ ټول دا زموږ هم نظریه ده او د دوی هم نظریه چې دا ماده ده. نو ماده د ژوندو کارونه څنګه کوي چې دا یو خدای ته وایي چېره څه وکړه بس ماله اجازه راکړه. نو موږ خو دلته تاسو باندې هم سوال راځي که نه، بھائی د مادې نه ته څنګه بیا توقع د ژوندو ده کې؟ نو بیا خو ته ومنه که نه. موږ ورته وایو دا مابعد دي، دا څه دي؟ ما ورای عقل خبرې دي مولوي صاحبانو. دا څه دي؟ دا خبرې چې عرش نبی علیه السلام موږ له مثال بیان کو چې دا نور چې دی یو سکنډ ته د خدای نافرمانی نه کوي. دلته چې کوم مقدار مقرر شوی دی والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، دې دپاره چې دا کوم اندازه ده یو سکنډ هم د خدای نافرمانی نه کوي. موږ ورته دا ماورای عقل خبرې دي، دا که زموږ په عقل کې راځي او که نه راځي دا به موږ منو. ولې موږ په دې اوس موږ خو په ظاهره کې وګورو د دهریانو هم دا نظریه ده او زموږ هم دا نظریه چې بھائی دا ماده ده. اوس دا د ټولو نظریه چې په ماده کې نه حیات شته نه شعور شته نه پکې عقل شته. اوس دا څنګه په دا کنټرول کې دی؟ نو دا خو الله کنټرول کړی که نه. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، دا خو ازمکه اسمانونو دا هر څه خو الله کنټرول کړي دي. ولئن زالتا که چېرته دا په زوال کې شي نو داسې څوک نشته چې د الله نه علاوه دا کنټرول کړي. نو دا بعضې خبرې څه دي
ماورای عقل خبرې دي مولوي صاحبانو. ماورای عقل خبرو کې به پر مثال موږ څه کوو، موږ به کې عقل به کار نه کوي خو موږ به بنو او دغه شانته کې نور جوابات موږ کړي دي. نو تاسو په عبارت به او انشاءالله تاسو ته خپله مسله حل شي. څوارلسم اعتراض په حدیث پاک کې راځي چې انور د غروب آفتاب نه وروسته د عرش نه لاندې الله جل شانه ته سجده کوي. نو ساينس خو وایي چې انور نه غروب کیږي، دا همیشه په افق کې موجود وي. جوابات په کائناتو کې هر څه الله جل شانه ته سجده کوي، د هر مخلوق د سجدي انداز جدا جدا دی. لکه په سورې رحمان کې الله جل شانه فرمایي والنجم والشجر يسجدان، ستوري او ونې دواړه الله جل شانه ته سجده کوي. په دویم ځای کې الله جل شانه فرمایلی دي هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ښځې ستاسو لباس دی او تاسو د ښځو لباس یې. نو اوس که ظاهر د لباس ته وګوري نو دا جامې خو ترې مراد نه دي چې انسان یې واغوندي. اوس دلته خو په قرآن دلته دا هم ذکر کړي چې ښځه ستا لباس دی، نو د ښځې نه لباس جوړ نه، مطلب دا ستا دپاره پرده ده او ته د هغې دپاره، بلکې مطلب دا دی چې ښځه د سړي پرده ده او سړی د خپلې ښځې دپاره پرده ده. مثال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. آیا دا نه دي کتلي چې الله جل شانه دپاره سجده کوي څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکو کې دي او لمر او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او حیوانات او زیات د خلکو نه. نو د هر مخلوق د سجدې کولو انداز جدا جدا دی. بل آیات مبارکه الله جل شانه فرمایلی دي ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیت نوی بشک چې الله جل شانه چې د هغه دپاره پاکي بیانوي، هغه څوک چې په اسمانونو او هغه څوک چې په ځمکه کې دي، او مرغان هم په داسې حال کې چې د خپلو وزرو خواره کوونکي وي. یقینا الله جل شانه د هغه په منځ او د هغه په تسبیح کولو باندې عالم دی او الله جل شانه عالم دی په هغه کارونو چې دوی کوي. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د هغه لپاره تسبیح وایي او اسمانونه او ځمکې او هغه څوک چې په دغو کې دي او نشته هېڅ یو شیز مګر د هغه د ستاینې سره تسبیح وایي، لیکن تاسو د هغې په تسبیح نه پوهېږئ. بېشکه هغه له ازله ډېر تحمل والا دی، ډېر بخښونکی دی. انسان مخلوقاتو په تسبیح او عبادت نه پوهېږي. د هر مخلوق د سجدې کولو کیفیت جدا دی. او دریم دا ماورای عقل خبرې دي، په دې به په غیب به ایمان راوړي او دا خلاف عقل هم نه دي. ځکه نور چې کله الله نه پیدا کړی، کله نه چې الله نور پیدا کړی د یو سکند لپاره هم هغه نافرماني نه ده کړې، د الله تعالی په اطاعت کې په لار روان دی. نو مولوي صاحبانو خلاصه دا شوله په دې باب کې چې کوم روایت راغلی دی مولوي صاحبانو، کوم کې چې د آفتاب غروب نه وروسته د عرش د لاندې د سجدې کولو وضاحت دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه ډېر مکمل وضاحت د دې تفصیل سره کړی دی. نو هغه فرمایي دا د نبی علیه السلام مؤثر عوامي انداز تعلیم و چې نبی علیه السلام په مثال کې صحابه کرامو ته بیان کړی. نو د دې نه خو دا نه لازمیږي چې آفتاب د انسان په شان سجده کوي، د ده نه دا نه لازمیږي، ځکه د هر یو مخلوقاتو د سجدې انداز جدا دی. الله رب العزت وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تاسو د هغوی په تسبیح باندې نه پوهېږئ. او د سجدې کولو سره د آفتاب حرکت کې څه وقفه هم نه راځي، او نه دا مراد دی چې آفتاب په شپه ورځ کې چې کوم ځای کې سجده کوي، نه، او نه دا چې صرف آفتاب وي د غروب نه وروسته د عرش نه لاندې، دا خو همیشه د عرش نه لاندې دی. دا ټول کائنات همیشه د عرش نه لاندې دي. مولوي صاحبانو دا نبی علیه السلام عوامي انداز کې او بله دا خبره وشوله چې دا ماورای عقل خبرې دي. نو په دې باب کې چې څونه روایت راغلي دي مولوي صاحبانو دا څه شی دي، دا ماورای عقل خبرې دي، په هغه باندې ایمان راوړل ضروري دي. ځکه موږ سره په دې خبره باندې عقلي دلایل موجود دي چې آفتاب دا ماده ده او بېجانه ده، نو دا څنګه د ژوندو کار کوي. نو پته ولګي چې دا خبرې د انساني عقل نه ماورا دي، ځکه د ټولو ساینسدانانو نظریه ده چې ټول کائنات دا ماده ده او بېجانه ده. نو بېجانه سي څنګه خبرې کوي؟ نو پته ولګي چې دا ستا په عقل کې نه راځي مولوي صاحبانو، او اجازت طلب کوي. نو دا کار نو حیات شو، شعور شو، عقل والا څیزونو دا څنګه کار کوي؟ نو دلته به یو سوال راځي چې آفتاب خو بېجانه مخلوق دی، څه شی دی؟ بېجانه مخلوق دی، دا څنګه دا افعال صادر کوي؟ نو د دې جواب قرآن کریم په خپله باندې وضاحت کړی وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. چې په دې کې هر یو مخلوق الله ته څه کوي؟ سجده کوي. هر ونه په قیام ورته ولاړه، هر غیای په تسبیح سره هر یو مخلوقات د الله رب العزت څه کوي؟ نو موږ وضاحت وشو چې دا څه شی دي، ماورای عقل خبرې دي او د هر یو مخلوق د سجدې انداز جدا دی. دغه شانته کې 5 نمبر اعتراض راځي مولوي صاحبانو.
ملحدین اعتراض کوي وای که موږ چېرته ژوند تېروو او که مرګ راځي دا د فطرت د وجې نه راځي. ملحدین وایي داسې څوک نشته چې زموږ نه تپوس وکړي. قبل مسیح کې هم دا نظریه موجود وه چې د فطرت دا نظریه دوی پیش کوله د مادې په وجه سره. وروسته موږ نور هم وضاحت کړی دی چې دې کې 3 ډلې وي. یوه ډله پکې دا وه چې دا کائنات د مادې نه خود به خوده پیدا کېږي. دلته پې آیاتونه مبارک الله رب العزت ذکر کړي دي، لکه د حدیبیه صلح حدیبیه په موقع باندې نبی علیه السلام چې سحر مونځ وکړو، سلام یې وګرځاو، صحابهو نه تپوس وکړو وایي تاسو ته پته ده چې الله څه فرمایي. مسلم شریف دا حدیث ذکر کړی دی. صحابه کرامو فرمایل چې الله او رسول ښه پوهېږي. په دې شپه باران شوی و. نبی علیه السلام فرمایل الله رب العزت فرمایي چې ډېر مخلوقاتو په ما ایمان راوړو، ډېرو ما نه انکار وکړو. وایي کومو خلکو چې دا عقیده او نظریه ده چې دا باران د الله رحمت دی په موږ باندې وشو، د الله موږ باندې وکړو، دوی ما باندې ایمان راوړو، د سیارو او ستورو نه انکار وکړو. او کومو خلکو چې دا نظریه وي چې دا باران د ستورو په وجه وشو، دا د مریخ په وجه وشو، دا د زهره په وجه وشو، وایي هغوی زما نه څه وکړو، زما نه انکار وکړو او په سیارو ایمان راوړو. نو دا هغه وخت نه دا خلک موجود دي. خو اوس چې کوم جدید الحاد دی نو دا یو مذهب ګرځېدلی دی. موږ وضاحت کړی تاسو ته کنه مولوي صاحبانو، مخکینی چې و غیر مربوط و، غیر منظم شکل کې و، مذهب نو، انفرادي اشکالات به و، داسې وکه نه وه. هغې نه وروسته مادي قوت نه و، بس یو کس به راغی، امام صاحب ته یو کس راغی وایي 3 سوالات دي، وایي د الله نه اخوا څه دي، الله نه مخکې څوک دی، الله چېرته ګوري او الله اوس دې وخت کې څه کوي. نو وایي امام صاحب باره کې خو هغه نور راځي، هغه یو دهري چې راغلی دا چې ورله بیا په کشتۍ کې راغی. خو دا 3 سوالات هم شوي، بس یو عالم ورله جواب ورکړ، دا اوس ما ته پته نشته چې دا کوم عالم و. نو دې ته 3 سوالات چې ته وکړو، که امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه باره کې هم راځي او داسې نورو باره کې هم راځي. د الله نه خوا مخکې څه دي، الله نه مخکې څه دي، د شمې دغه چېرته دی، د الله مخ چېرته دی او الله دې وخت کې څه کوي. نو وایي د عالم ورته وویل چې ته حساب شروع که، 9 نحوه حساب شروع که، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اخوازه اخواسه نشته، د الله نه مخواسه نشته. عقلي جوابات ګوره دا به ورته کې، والله چېرته ګوري، الله مخ چېرته دی، شمع ورته ولګوله ګوره د دې مخ چېرته دی، دا خو مې هر لخته ګوري. ورته ویلې الله څه کوي، ورته ویل ته راپاسه، ته سایل ته کرسۍ کې ناستې، راپاسه دا راغی په کرسۍ کې کېناستو. وایي سوال وکړه، وایي الله څه کوي، الله دا وکړه چې زه په کرسۍ کېنولم او ته کرسۍ نه پاسولې، بس سړی لا جواب وکړو. نو دا هغه وخت نه دا زما دا خلک موجود دي، خو دا به غیر مربوط به غیر منظم شکل کې. اوس دا مذهب ګرځېدلی دی. په دنیا کې څونه ملحدین موجود دي مولوي صاحبانو، په دنیا کې څونه ملحدین موجود دي. اے کرب او شابه 40 کروڑه صرف چین کې دي. دا اوس یو عرب ګوره دا پوره مذهب ګرځېدلی دی. د دنیا 2% خلک دي، دا 8%. اوس بلا نورم زیات شوي. دا فتنې دپاره ډېر زیات منظم انداز کې کار روان دی. په ټوله دنیا کې دا ډېره په تیزۍ سره په خورېدو د مولوي صاحبانو. دا د الحاد دا فتنه چې ده دا یو مذهب ګرځېدلی دی. جدید الحاد ډېر خطرناک دی. د نه وروسته مادي قوتونه دي. نو درس څنګه ویو که بس کوو بس دی.